شکریہ ادا کوم. الفاظ نه لرم چې په کوم الفاظو ستاسو شکریہ ادا کړم. خو یو فخر ضرور محسوسوم چې نن جاوید الله خان نشته، نو ما ته نن ډېر جاوید الله خان ناست دی. نو بس په دې حوصله باندې ژوندی یم. کنه دا یو ډېر ګرانه صانعه ده، په الفاظو کې ادا کېږي نه، په اوښکو کې خولی کېږي نه. زړونه زموږ مات دي. زه چې کله په کور کې خپل والد صاحب ته ګورم، بابو سره د نور ملګرو سره ډېر ښه تعلقات وو. نو هغه تقریبا د 90 سال دی. نو والد صاحب چې ګورم نو هغه سهار چې راپاڅي نو وایي چې جاوید چېرته دی. نو موږ سره الفاظ دی چې هغه ته موږ وایي چې جاوید چېرته دی. خو دې خوا خپل بوډۍ مور ته ګورو نو الفاظ نه وي چې هغې ته څه ووایو. که د جاوید بچو ته ګورو نو هم الفاظ دی چې هغې ته څه ووایو. پرون د جاوید خر بابا ماشومان په ګاډي کې کېنول، چې زه بعض دوکان ته بوتم چکر ولا ورکوم، جاوید به کله کله مازدیګر بوت کړو. نو ما ورته څه ویلي دي؟ ویې ما ورته چې جاوید په حج ته تللی دی. دا ماشومان وایي چې جاوید خلک چې حج ته تللی دی چې موږ نه ډېر کیلونیر راوړي. هغه د جاوید په انتظار دي چې راشي موږ به څه وایو. او بل خصوصي 2018 کې زه کلي ته راغلم کافي وخت پس. ځکه تاسو ټولو ته پته وي چې حالات دلته کې منتظره سازګار نه دي، بغیر څه قصوره، بغیر څه وجې. جاوید ما ته ویل چې ته خو غواړې نو ستا دا ټول برادري او ستا ټول ملګري ستا به ډېر یادېږي، ځکه چې زما ستاسو ټولو سره دغه شانتې مینه ده څنګه د جاوید سره مینه وه. او دا نه چې زه په اسلام آباد کې ناست یم زه تاسو پسې کړېږم نه. تاسو زما زړونه یې. ما په هر طریقه باندې ستاسو سره کوشش کړی چې ستاسو سره په دې فیملي کې شامل یم، ستاسو نه زه ځان جدا نه کړم. ځکه چې دا بلډینګ ته تاسو ګورئ په کوم بلډینګ کې تاسو ناست یئ. دا بلډینګ موږ پخپله د دې افتتاح کړې وه. ډېر ملګري په دې وخت موقع کې نشته، هغه فوت شوي دي، څوک شهیدان شوي دي، الله دې مغفرت نصیب کړي. خو د دې بلډینګ زموږ سره بلډینګ نه و. شیخ رشید صاحب منسټر موږ راوستو او موږ دلته بهر دلته یو پروګرام وکړو. دا شلې ډارې وې، هېڅ شی نه و دلته، زموږ سره چاردیوالي هم نه وه. کړېږي که خوښه دې زه ولې یو پروګرام وکړم او تاسو دلته کې یو پروګرام وکړو. نو هغه په هغه سین کې موږ له پروګرام وکړو چې په کوم کې به هغه په 25 فروری باندې به شهادت کوو. او ما قضي ته تللی و، کوم ځای کې تاسو ټول ملګري هغه سره ناست وئ. تاسو له د میوزیک پروګرام وکړو، تاسو له د ډوډۍ پروګرام وکړو، تاسو انټرټین کړئ. هغه صرف او صرف په دې وجه دا نه چې پکې نور څه لالچ و په هغه وخت کې نه څه بل څه خبره وه، نه څه بل څه خبره وه. صرف او صرف د ډوډۍ لپاره چې زموږ د ډوډۍ، زموږ د مینه محبت او زموږ د وروروالی د یو بل سره قایم او دایمي، صرف او صرف دغه وجه وه چې جاوید تاسو ټول زما سره، زه هم دغه مېلمه او تاسو هم دغه مېلمانه وئ. او موږ ډېر په ښه طریقه باندې هغه انټرټین کړو او موږ یې رخصت کړو. نو جاوید د هر یو ملګري سره انډیویژولي په دې هغه مشکلات حالات او هر څنګه هر یو سړي سره خپل تعلق ساتلی دی، هغه سړي سره خپل وړي ساتلی ده. که دا ملګري د دې نه یوازې تللي دي، هم هغه ته ټلیفون کړی چې جاوید موږ درځو، موږ ستا مېلمانه یو. هغه په ښه طریقه انټرټین کړي دي. خو موږ ته دا نه وه پته چې هغه به موږ ډېر زر پرېږدي. د جاوید په صحافتي په تجربې باندې او د هغه په دغه باندې به لږ روشني اچوم. موږ صحافت ته داسې نه و راغلي، ځکه چې صحافت زموږ په قسمت کې به و یا نه و هغه ټایم کې چې کوم موږ صحافت کله شروع کوو. خو شروع په زموږ سره
یو ملګری دی د هغه خورشید نوم دی د خورشید او د بابو د شیر اقبال بابو د هغه یو بل سره ډېر ښه تعلقات وو ډېر ښه ملګرتیا وه نو دوی یو اخبار شروع کړو په هغه وخت کې آج اخبار د دې نمایندګي او سرکولیشن د دې سره و نو هغه ما ته وویل چې یاره خلک ستا خوښ وي موږ به یو خبرې اخبار والو او بابو به موږ سره مدد کوي او بابو به چلوي او بابو موږ سره هیلپ کوي ما ویل ډېره ښه خبره ده ما بابو دلته نه لاړو موږ د ضیا شاهد او خوشنود علي خان سره ملاو شو او موږ خبرې اخبار راوړ سوات ته خو چونکې بیا به صحافت خو پوهېدو نه که نه خو موږ بابو له ورکړو چې بابو ته پوه شه او کار دې پوه شه مخکې هم نه په صحافت پوهېدو نو بیا د صحافت چونکې بیا شوق پیدا شو شوق هم داسې پیدا شو چې بابو یو آفاق یو اخبار و نو بابو موږ له آفاق کار جوړ کړو نو په هغه آفاق اسلام آباد ته راغلی وم ما خپل دلته کې سوات کې سوات په سکیم باندې یو پروګرام جوړ کړو او په کرونا وایرس افیکټس دی چاینیز کموډیټیز مارکیټ چې کوم دي په دې ما یو دوه سټوریانې وکړې د هغې نه پس زه رالم زما ورور نوک صاحب راسره و موږ لاړو سپین دادا له او سپین دادا سره کېناستو چې سپین دادا دلته به چې خپل بیګ راواله چې خپل بیګ راوالم بیا چې ځو نو په دې کې زنانو ټلیفون وکړو چې ټول خلک منډې وهي او ټوپک یې واغستې او په چل پورې نو چې څه چل شو نو بس زما ډایرکټ مایند کلیک کړو چې یا زما ورور افتخار شهید شوی دی یا زما ورور جاوید شهید شوی دی دا یو کنفیوژن و هېڅ پته نه لګېده یو ته ټلیفون کوه بل ته ټلیفون کوه هېڅ څه په چل نه وم پوهه زما یو کزن دی په مټ تحصیل کې کار کوي نواب علي خان هغه ته ما ټلیفون وکړو مې نواب علي منډه کا اسپتال وګورو چې کوم شهید کو نو هغه چې لاړ نو ما ته ټلیفون وکړو چې د جاوید ډیډ باډي موږ ریسیو کړه نو تاسو زه دا وایم چې شهادت خو په شهادت وشي شهادت چې کوم فیملي پاتې شي په هغې څه تېرېږي زه تاسو ته د هغې یو زه ډېر معافي غواړم تاسو ته یې وایم خو زه تاسو ته لږ شان د هغې هغه درد فیل کول غواړم چې په خلکو څه تېرېږي چې کور ته رالم زما دوه ماشومان دي یو په کلاس 2 کې جینۍ ده یو کلاس 5 کې ده او ټیوشن ته ناست دي وایي مې ماښام د روټۍ تیاروي نو ما وایي چې ښځې ته مې چې ته لږ سایډ ته شه خبره به درته کوم وایي څه ویم باید داسې واقعات وشو خو چې چا مې ونه وایي او ماشومانو ته فیل نه کېده او ایزیم روان دی نو دوه ماشومان موږ هغه ماما په سپورټ کوو ته سوچ کوئ چې هغه یو هفته بېګا د شپې هغې راورسېدل چې یو هفته هغه به د مور پلان نه بغیر په دې امید کې ناست چې موږ باندې وکړو چې نه ستا د نیت طبیعت ټیک نه دی موږ هغې ته روان یو نو موږ راغلو په دې دوران کې دا ټول واقعات بیا ستاسو د مخې دي خو زه تاسو ته بېګانه واقع وایم چې کله بېګا هغه راورسېدل نو ما هغې ته وویل چې بچیا کور کې به ټولو ته وویل چې که دې تپوس وکړو نو تاسو به هم دغه وایي چې دا څه د جاوید ماشومان وایي چې زموږ ابو حج ته تللی دی نو تاسو به دې ته ووایي چې دې هم دا وایي نو هغه موږ دغه شانتې ریسیو کړو خو په دې کې زما د 5م کلاس والا ماشومه چې د مناهل هغې مور موبایل واغستو نو سکرول کوو نو چې هغه وکتو چې دا په موبایل کې خو ابو ډېډ دی نو رامنډې کړې مور یې دا څه دي او په ځان یې راکېښود ته سوچ کوه د کلاس 5 ماشومه موږ ټول ټراماټایز یو موږ ټول پریشانه یو موږ ټول مات یو هغې په کم ګناه څوک دې ووایي چې زموږ سره زیاتی شوی دی څوک دې ووایي چې زموږ سره بل څه زیاتی شوی دی موږ ته د خپل کوم قصور خو وښیي چې موږ دا کار کړی دی قصور هم نشته ګناه هم نشته په دې فاتحې لپاره ډېر خلک راتلل یو کس ما سره کېناستو ما ته یې تا سره یو منټ خبره کوم نو ما ورته ویل جي ما ته ووایه چې ته څه ویل غواړې هغه سره زه یو سایډ ته شوم
ما ته تاسو داسې څه ریپورټینګ خو نه دی کړی چې دا تا لپاره یو میسج ما ویل چونکې موږ ډېر پازیټیو ریپورټینګ کوو موږ داسې سایز نه لرو د چا سره کاغه چې د پسند دي او یا نور فورسز دي یا نور خلک ایلیمنټس دي زمونږ بیلنس ریپورټینګ یو زمونږ انټرنیشنل چینل کې موږ داسې کار خو نه دی کړی وینه ته سوچ وکړه کېدای شي ته ریپورټینګ دې کړی په داسې دونه وخت کې او ته سوچ وکړه او ستا د رول سره ریپورټینګ کړی یا داسې دغه کړی چې تاسو ته خلکو کار نو کېدای شي چې دغه کس هم چا ما لپاره راویستی ما ته او زما د ملګرو ته پاس تاسو ته لپاره یو پیغام چې دا د په غوږ کې واچوه چې صحافت په طریقه کوي او خپل جذبات اظهار مه کوئ حقایق مه بیانوئ ژبې او خولې بندې کړئ نو که داسې وي نو بیا ټیک ته په موږ باندې خطر کې د موږ ټول صحافیانونه ودرېږي او موږ دې قتل کړی شي ځکه چې دا صحافت خو زمونږ په روح کې دی او زمونږ پیشن دی دا نه چې زمونږ روزګار دی زما ډېر وروڼه هسې چې هغې ته هېڅ پیسې نه ملوي هغه خپل بل روزګار کوي خپل دکان چلوي خپل छोटा मोटा कारोबार کوي خو صحافت د هغه نه لږ که نه زه د رشید اقبال بابو ځینې ناست دی د عزت نصیب کړي